فضل غفار لالا دی مراد لالا دی او سردار حسین خان دی طاهر خان دی په دې کې موږ سره بعض پولیس والرونو پکې مرسته ملګرتیا وکړله موږ د هغې شکریه ادا کوو. موږ دواړه فریقین د الله په دې کتاب باندې چې تر اوسه پورې زموږ کومه تنازع وه هغه تنازع ختمه شوه. د نن نه بعد زموږ زړونه به یو بل ته داسې صفا وي لکه د موره چې پیدا شي صفا وي چې د دې نه بعد به موږ د ورورولۍ وخت تېرو د یو بل په مړي ژوندي کې به شریکېږو او د یو بل غم رضا کې به شریکېږو. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اسماعیل صاحب زه ستاسو ډېره بې حده شکریه ادا کوم چې په دې سخت تنګ لنډ وخت کې ګرمۍ کې موږ لرالې دا چې داسې کار و دا دغلته د کاشکالو کې دا ګاونډی نو دا مسله تقریبا د دې یو نیم کالو شو. د دې مسله د معمولي خبرې نه جوړه ده. ما مخکې هم دا خبره کړې وه چې کوم سړي سوچ وکړو چې یاره مخکې سوچ وکړو یو مسلې ته که نه نو هغه به کامیاب وي. موږ خلک کار وکړو بیا سوچ کوو. دا داسې معمولي توته میمینه دا مسله جوړه شوه تقریبا د دې یو نیم کالو شو. ما سره پکې د جرګې ملګري ملک سردار حسین خان، طاهر خان، فضل غفار لالا او مراد خان او محمد حسن اجیری او زما د منګل اجیری او د سکونه زما د کمیټۍ څونه بمبران دي سردار خان او شاکر خان د دې په دوا سره موږ سره عالمان راغلي و. دې په دوا سره پکې موږ منډه کوشش شروع کړو او دا مسله وشوله. خو لهذا زه ستاسو په اساسه سره اسماعیل صاحب یو میسج د قوم ته پرېږدم. میسج دا پرېږدم چې دواړو جانو سردار مبارک حدیث صلی الله علیه وسلم وایي چې کوم سړی پهلوان هغه دی چې هغه پهلوان هغې ته نه وایي چې هغه روټۍ ډېره خوري خلک راسملوي. پهلوان هغې ته ویلی چې غوسه وخوري او برداشت وکړي. لهذا کم کورنۍ کې چې ماشوم پیدا شي نو مور پلار وله نوم دي بغیر د نومه ماشوم نه غټېږي. خو چې کله وله نوم کېږي مور که نه نو بیا هغه بچې مور که هغه کم عمل کوي که نه نو بچی هغه اثر اخلي. که هغه د ریموټ د ټي وي لاس کې نیولی بچی هغه اثر اخلي. که بچی مور تلاوت کوي بچی هغې کې پروت یو بسم الله سره ولتیا ورکوي نو بچی هغه اثر اخلي. لهذا چې بیا بچی غټ شي نو بیا موږ له دا پکار چې پړی پې وانه چو بیا موږ دوی ته دا وویو چې بی دا زموږ بچی اوس غټ شو چې د مندرسې د جومات لاره ورته وښیو چې د مندرسې د جومات لاره ورته وښیو دا بچی چې د تربیت صحیح شي. بیا چې دا کله غټ شي چې موږ د باندې پړی وانه چو چې ده ته موږ ویو چې دا دی څه کوي ښه خلکو سره کینی خرابو خلکو سره کینی. نن وخت کې ته وګوره بچی د زمونږ بچو زمونږ کشر کول د کتاب په ځای باندې د مدرسې په ځای د جومات په ځای باندې موبایل راغیستې تمانچې راغیستې ده ایس نشي سرګټ کوي. لهذا زما کشران ته هم دا درخواست دی چې مهرباني کوئ بې ځایه مه کښېنئ پاسئ. او لهذا زما د دې مور او پلار ته هم دا درخواست دی چې د بچو نګراني وکړئ او بچی د خپل نظر نه مو وباسئ چې ستا بچی چا سره کښېني خلک ښه دي یا خراب دي. لهذا زما دا درخواست دی اسماعیل صاحب زه ستا بیا هم بې حده شکریه ادا کوم. والسلام. اللهم انا نسالك الهدى مغفرت نصیب کی د حرمین شریفانو حفاظت وکړي. په دې کې نو صبر او حوصله وکړه څونه نقصان تکلیف کم فرید ته رسېدلی یا الله آخرت